دا د ختم نبوت مجاهدین دي. نه موږ او تاسو که نور څه نشو کولی، نه په دې کور کلي کې کله کله اسې چې په خپل کټ باباګانو ځوانانو پراته یې وایي ختم نبوت زنده باد. څه شی تیز وایي که نه، ختم نبوت زنده باد، هر قادیانی مرد آباد. او قسم دی چې دا عقیده کلکه ساتئ چې دې شي ما او تا سره نور څه دیس نشته، خو چې قبر ته لاړ شو تورو خاورو ته او هلته هم چې فرشتې راشي او زمونږ په خوله باندې سا وازي ختم نبوت زنده باد، نغه فرشتې به وایي چې دا خو د ختم نبوت پتنګان دي، ځئ دي واپس دي ته څه مه وایي. قسم دی په دې قبر کې به راته په دې خسانه شي، په قیامت کې به که نور هېڅ نه وي، خدایه د ختم نبوت پتنګانو مجاهدینو ټوله مسله به راته مونږ ته الله یو ډېر ډېر لوی خوش قسمتي زمونږ دا ده چې د ختم نبوت مسله نصیب کړې ده او دا تاج محمد رسول الله په سر الله تعالی یې ایښی دی او دا عقیده مونږ ته نصیب ده، نه په دې عقیده به مونږ ته کامیابي میلاویږي. نو خوښ هم ده که خوښ هم نه ده. نو مسلمانانو وروڼو دا عقیده کلکه ساتئ، خپل ماشومان، خپل میندې خویندې، خپل ځان، بس لنډه دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر، دغه نه وروسته بل نه منم. څه شی وایي؟ نه په سوري کې منم، نه په نور کې منم، نه د شپې منم، نه د ورځې، نه په ثوابۍ کې منم، نه په بونیر کې منم، په هېڅ ځای کې نه منم. بس دا عقیده چې زمونږ وي نو په دې به مونږ ته الله کامیابي راکوي او چې په دې مونږ کامیاب شو هر څوک ته خبر دي، خو قسمت غواړي. نو الله دې زمونږ قسمت راویښ کړي. ځکه شاعر څه وایي؟ وہ کون ہے جو دعوت اسلام سے واقف نہیں، سرور کونین کے پیغام سے واقف نہیں، جس کو شان دعوت دین نبی معلوم ہے، ہر گلی بے چین ہے آرام سے واقف نہیں، مدعی لاکھوں ہے میدان عمل میں صفر ہے، نام سے واقف بہت کام سے واقف نہیں. او بیا راته وای کله کله ګوري قربانی هم راضی، مرحلے کچھ سخت بھی آتے ہیں عشق یار میں، مرحلے کچھ سخت بھی آتے ہیں عشق یار میں، پوچھ لو گر عشق کے اس بام سے واقف نہیں، وہ کام طاغوتی ہے جس کے احمدی کے نام پر، وہ بیچارہ وحی اور الہام سے واقف نہیں. او مسلمانانو وروڼو که چا هم دعوه کړې وه یا څوک یې کوي نو ډېر غټ دروغجن دی. الله دې موږ وساتي او الله دې داسې خلق نه پیدا کوي، او که پیدا شي نو الله دې ورله ښکلي ښکلي ځوانان هم پیدا کړي چې هغه ځای کې په خاورو سره خاورې کړي. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسه د حوض کوثر اوبه څوک څوک څکل غواړي، زموږ خو دا ارمان دی. نو داسې پیغمبر خو بل نشته که نه، نو چې نشته نو موږ چې د هغه په نقش و قدم باندې روان شو نو څومره مزه به وکړي. نو الله دې موږ د هغه صحیح پیروکار کړي او د هغه صحیح پیروکارۍ دپاره زموږ دپاره لازمي ده چې موږ په دې وخت کې د علماء دیوبند په نقش و قدم باندې لاړ شو. زه به که نه به ځو علماء دیوبند، زه د چا مخالفت د بل چا نه کوم ګورئ، خو دا علماء دیوبند د دې قرباني په هر ځای کې ده. تاسو تبلیغي میدان ته وګورئ دا علماء دیوبند دي، افغانستان ته وګورئ دا علماء دیوبند دي، تاسو وګورئ د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې په کوم ځای کې قرباني راغلې ده نو څوک به د دیوبند بچي وي، داسې د مولوي صاحب که نه ده. نو الله دې موږ له توفیق راکړي. او دا ولې دی کې چل څه دی، وجه څه ده؟ وہ شراب معرفت پی ہے ہمیں سنت سے ہے الفت، شراب معرفت پی ہے ہمیں سنت سے ہے الفت، ہمیشہ اس کی زلفوں کو سنوارا سنواریں گے. او بیا وی ګوره یاد ساتئ خلقو، منگ اعلان کر دے نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں،
न डरते हैं किसी से हम, न बिकते हैं न झुकते हैं। बड़ी महफिल में ये नगमा सुनाया था, सुनाएंगे। रसूलुल्लाह बशर है हर जगह हाजिर नहीं वल्लाह। रसूलुल्लाह बशर है हर जगह हाजिर नहीं वल्लाह। अकाबिर ने यही नुस्खा सिखाया था, सिखाएंगे। वे हमारे रहबर कायद वो देवबंदी अकाबिर है, जिन्होंने शिर्क बिदअत को मिटाया था, मिटाएंगे। वे कफन बरदोश रहते थे मगर शब खेज रातों में, कफन बरदोश रहते थे मगर शब खेज रातों में। चराग इश्क रोने से जलाया था, जलाएंगे। वे रकीबो खूब सुन लो हमसे, रकीबो खूब सुन लो हमसे, ये मजहब किताबी है। हमेशा हमने रस्म रिवाज पर तेशा चलाया था, चलाएंगे। अगर रहते हो दुनिया में तुम्हें मालूम ये होगा, हमेशा हमने लोगों को जगाया था, जगाएंगे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दुआओ कई दा मलगर ढेर मेहनत कई, इलाहुल आलमीन द सई और कोशिश په خپل दरबार کې قبول کړي। د دې کلی دا سپینګری مشران دي، دا ځوانان دي، دا ماشومان دي، رب ټول دیندار نیکان صالحان وګرځي. مین دي خويندې دي خدمتونه کړې دي، الہ العالمین د حیا صادر په واچي. خدای د زمونږ د ټولو زړونو د قران پر رڼا روخانه کې، زمونږ زندگی د مدینه د جانان په طریقو باندې خوشبويه کې، او په مونږ پټولو باندې د حیا صادر واچي. او رب زمونږ خو عمل نشتا، خود ختم نبوت د عقیده مونږ ته ډیره مضبوطه نصیب وګرځي، او په دې باندې مونږ کلک وساتي. او د ځنکدن په وخت کې هم زمونږ په جبه باندې دا راولي چې ختم نبوت زنده باد. یا الله په قبر کې، په حشر، په ارض کې مونږ ته د ختم نبوت عقیده مضبوطه وساتي. او د دې عقیده له خاطره د رسول الله مبارک د لاس مونږ ته د حوض کوثر او بنصیب وګرځي. د دې عقیده له خاطره په پولیسرات باندې پوری وتل مونږ ته آسان کی. د دې عقیده له خاطره د قبر سوال جواب مونږ ته آسان کی. او د دې عقیده له خاطره من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین الہ العالمین د هغه په ملګرتیا کې مونږه پاسه. یا الله دا مسلمانان سادهګان زمونږ رونه سپیندروبي او ځوانان دا د مجاهدین د ختم نبوت دی، یی کنه یی ټول د ختم نبوت کلک مجاهدین دی. یا الله د دې د مضبوطه عقیده په خپل دربار کې قبول کی، او د دې د ناس ته قبول کی. الہ العالمین د علما قاریان راغلي دي، قرا حفظا، الہ العالمین دې ټول له خیرونه ورکی پروردگار عالم. د هر چا جولې د خیر نه ډکه کی، دا کله په دین باندې آباد کې، په دین روخانه کې، د شرونو فسادونو نه، د نقصاناتو نه الہ العالمین منګه وساتي. خوشاله نصیب وګرځي، پریشانه ختم کې. الہ العالمین اطمینان او چین نصیب وګرځي. الہ العالمین بے اطمینانی او بے چینی زمونږ نه ختمه کې. یا الہ العالمین ټول دیندار کې، الہ العالمین بے دینی ختمه کې، ټول مزګزار پرهیزګار کې، بیل مازی را نه ختمه کې، او ټول قرآن خوانه کې، د قرآن تلاوت گزار کې، او ټول تهجد گزار وګرځي. دا پروګرام په خپل دربار کې قبول وګرځي. الہ العالمین څومره مسلمانان چې پریشان دي، پریشانی ختمه کې. د چا په مس کې دشمنی طرف غنۍ دي، په دوستۍ سره بدل کې. یا الہ العالمین د دې ملګرو دا ناس ته قبول کې. یا الله ته قبول کې، یا الله ته قبول کې. څومره مردگان دي بخنه وته وکي، څومره مریضان دي شفا کامله عاجله دائمه وته نصیب وګرځي. د دې حاضرینو په زړونو کې څه شری خوایج وي، د غیب خزانو نه برابر وګرځي. الہ العالمین زمونږ د ټولو نه رضا شي، زمونږ د ټولو نه رضا شي، زمونږ د ټولو نه رضا شي. درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.